السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د چا که معده خرابوي، معده کې ګیس جمع کیږي یا معده پړسیږي یا د معدې تکلیفي ورته ترخی بخلي له راځي، دغه رنګې تریخه ډکار کوي د خوراک نه پس ډېر زیاته، او دغه رنګې تبخیري معده کې تکلیف ورته وي، ایچ پیلوري تکلیف ورته وي، معدې تیزابیت ډېر زیاتي او د معدې د تکلیفونو شکاري. نو داسې انسان له پکار دا ده چې د راشي او تاج آباد له سیمې کلی ته د اتوار په ورځ باندې نو انشاءالله العزیز تاسو ته به مفته دوی میلو شي. د 15 ورځو یو خوراک چې څوک هم راځي هغه ته مفت مونږ ورکوو، هغه د یو شي د استعمال کی چې دی ورسره ښه شي انشاءالله. بیا دې راشي 15 ورځې پس بل خوراک ته یوسي. دغه رنګې که 3 میاشتې مسلسل دی دا دوی وخوري نو همیشه دپاره به که د معدې السري که ایچ پایلوري تکلیف یې ده او که دته د معدې نور تکلیفونه وي او بدهضمي وي یا ګیس وي نو هغه ټول تکلیفونه به الله پاک ختم کړي. دی چې بیا هر قسمه خوراک کوي کولی به شي، دته به څه مسله نه وي، معده به یې سپکه وي، معده باندې به بوج نه وي. دا دوی تاسو هغې ماشومان له هم ورکولی شئ چې کوم ماشومان خوراک نه کوي، هغې له چې ورکړئ انشاءالله بهترین خوراک به شروع کړي. داسې ماشومان چې هغې نشوونما نه کېږي، د هغې ماشومانو ګروت نه کېږي، هغه ماشومان ته یې ورکړئ انشاءالله هغې به ګروت شروع کړي، هغې به خوراک شروع کړي، د هغې به معدې سمې شي، د هغې به هاضمه ټیک شي انشاءالله تعالی. او دا هسې هم تاسو ته مفته میلاویږي، راشئ ازمویئ کې، الله به تاسو ته شفا درکړي.